محترم سامعینو په روایاتو کې راځي چې د قیامت په سخت ورځ باندې به د بیلمازه انسان په تندي باندې درې جملې لیکلې وي. اوله جمله به دا وي هغه درې جملو کې چې دغه انسان په دنیا کې د الله تبارک وتعالى حق ضایع کولو، یعنی د الله تعالی د حق ضایع کول کې دی. نن کوم معاشره کې وګورو یو سړی قتل وکي یا زنا وکي او یا غلا وکي یا بل یو ناروا او ناجایز کار وکي، نو هغه حتی الوسع کوشش دا کوي چې په معاشره کې چاته ونه شرمېږم، زما د دې بدکارۍ چاته علم ونشي. لیکن د قیامت په ورځ به د الله تبارک وتعالى دربار لګېدلی وي، حساب کتاب به شروع وي. د دې بېلمازه سړي په تندي باندې به دا جمله لیکلې وي چې د په دنیا کې د الله تبارک وتعالى حق ضایع کړی دی. الله تبارک وتعالى دې موږ او تاسو ټولو ته 5 وخت مونځ سره د خپل حقوق او په جمعات کې ادا کولو توفیق را نصیب کړي، او الله تبارک وتعالى دې موږ او تاسو ټول مسلمانان په دنیا او آخرت کې د ضلالت او د رسوایی او د شرمندګۍ نه محفوظ وساتي. دویمه جمله به د بیلمازه سړي په تندي باندې د قیامت پر ورځ دا لیکلې وي چې نن په دې سخته ورځ کې چار طرف ته نفسا نفسي ده، هر یو انسان د خپل ګناهونو په مقدار کې په خلو کې ډوب او غرق دی. هر سړی چې کوم د خپل ځان فکر وړی دی چې آیا زما به د جنت فیصله کیږي او که د دوزخ. لیکن په دغه سخته ورځ کې به دغه بیلمازه سړي په تندي باندې دا لیکلي وي چې نن ورځ دغه انسان یعنی دا بیلمازه د الله تبارک وتعالى د عذاب مستحق دی چې الله دته عذاب ورکړي. درېمه جمله به د قیامت په ورځ د بیلمازه سړي په تندي باندې دا لیکلي وي چې نن ورځ هر یو انسان د قیامت پر سخته ورځ کې هر څوک به د الله تبارک وتعالى د رحمت امیدوار او طلبگار بوي چې یا الله نن ما باندې ته رحم وکې، یا الله ته ماته د رحمت په نظر وګورې، یا الله ماته د شفقت په نظر وګورې. لیکن بیلمازه سړي ته به الله تبارک وتعالى د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري، دی به د الله تبارک وتعالى د رحمت نه ډېر لرې وي، الله به دته التفات او توجه نه ورکوي.